السلام علیکم. زه یم شعیب، تاسو ګورئ ډاکټر ډایري ویز شعیب. نن به مونږ خبره کوو د ډینګي باره کې، چې ډینګي څه د وجې لګي او د دې به مونږ ته پته څنګه لګي چې زمونږ ډینګي ده. د دې چې کوم دی خپل علامات دي، کوم چې ډېر تیز بخار به وي، مطلب ته به مو سره ډېره سیوا وي. ورسره چې کوم دی د هډوکي چې کوم دی بالکل به ماتېږي ستاسو ورسره، مطلب درد به ډېر زیات سیوی در باندې. بل چې کوم دی دې سره مرۍ هم خرابېږي، ټوخی هم ورسره وي، نزله هم ورسره وي. اکثر له داسې هم کېږي ورسره چې د پوزې نه ورسره وینه هم راځي، میتیازو کې چې کوم دی هم وینه راځي. نو د دې چې کوم دی دا علامات دي او تبه چې کوم دی او سره ډېره زیاته سیوا وي. د دې چې کوم دی علاج څه شی دی، نو د دې کوم علاج مو سره دی هغه پیراسیټامول تاسو استعمال کوئ. او پهله خو ضروري دی چې تاسو ټیسټ وکړئ، نو ډېره بهتره ده چې تاسو ټیسټ وکړئ چې آیا ډینګي دی که نه دی. که چېرې ستاسو ډینګي بیا وي نو بیا پیراسیټامول استعمال کړئ، کوم چې عام روټین کې مونږ استعمالوو پیناډال. ورسره چې کوم دی که پیناډال مطلب در باندې کار نه کوي، وجود کې ډېر خوږېږي، نو بیا تاسو ورسره نیبرالفورډ استعمال کړئ. ورسره چې کوم دی تاسو اومیپرازول استعمال وکړئ. د معدې چې کومې ګولۍ رایزیک په نوم راځي، ایسو په نوم راځي، د هغې استعمال تاسو ډېر وکړئ. ولې چې کله ډینګي شي نو دې سره چې کوم دی خوراک او انسان چې کوم دی زړه ته نه کېږي، نو تاسو ورسره اومیپرازول ګولۍ استعمال کړئ. ورسره چې کوم دی که ستاسو ورسره ټوخی وي، ورسره کانډ شي، ورسره مرۍ خرابېږي، نو تاسو ورسره بیا انټي بایوټکس هم اچولی شئ، خو څه ضرورت ورته نشته. که چېرې بیا هم ستاسو ټوخی وي یا مرۍ هم ډېره خوږېږي، زخم شي، انفیکشن شي، نو تاسو ورسره بیا سیفکزیم هم استعمالولی شئ. مختلف نوم باندې راځي، سیفیګټ په نوم راځي، سیفسپان په نوم راځي، نو مختلف نوم باندې راځي، بیا پکې ځان ته یو وایي. او ورسره چې کوم دی د ملټي ویټامینز ګولو استعمال کول، کومې چې د طاقت ګولۍ وي نو مختلف په نوم راځي، سلفیکزټ په نوم راځي، سلفیکسټي په نوم راځي، کالټرم په نوم راځي، سیټرم په نوم راځي، نو هغه هم ورسره استعمالوي. ولې چې دې سره کمزوري ډېره زیاته راځي، نو چې ورسره دا تاسو استعمالوئ نو کمزوري چې کومه ده هغه ورسره ستاسو بیا کمه وي. دریم چې کوم دی مونږ سره وارث ساشې چې کوم دي، د وارث استعمال ډېر زیات کوئ، د اوبو استعمال ډېر زیات کوئ. ولې چې د هایډریشن د اوبو کمی ډېر زیات راځي په وجود کې، خاصه چې پلیټلیټس کوم دي مونږ سره ډېر زیات کمیږي، کومې ته چې مونږ سپینه وینه هم وایو، نو د هغې استعمال د هغې چې کوم دی مونږ سره ډېر زیات کم کېږي. د هغې وینې چې کوم دی مونږ سره ډېر کمی ډېر زیات راځي په ډینګي کې. او د وارث استعمال ډېر زیات وکړئ، د اوبو استعمال ورسره ډېر زیات کوئ چې ستاسو اوبه نه کمیږي، هایډریشن چې کوم دی هغه نه کمیږي. بل چې کوم دی تاسو د ګنو جوس چې کوم دی استعمال ډېر زیات وکړئ. د ګنو جوس او پاپیته چې ورته کم پښتو کې مونږ وایو، نو د دې دواړو چې کوم دی تاسو استعمال کوئ. ولې چې بلډ پریشر کم وي او وجود کې بالکل څه طاقت وي، نو دا یو ګلیکوز وي، لکه خوږوالی پکې زیات وي ګنو جوس کې، نو د انسان اوس چې کوم کمزوري وي نو هغه ورسره لکه بهتره شي او لکه طاقت سیټ ته لاړ شي ورسره. او بل چې کوم دی د بیډ ریسټ تاسو ډېر زیات کوئ، مطلب چې کله هم داسې ټینګي بخار شي در باندې، نو تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو آرام کوئ. مونږ خلک چې کوم دی هغه ټایم سره یا خو پوه نه شو چې یاره زمونږ تبه ده، څه د وجې تبه ده او کومه تبه ده مونږ ته، نو مونږ پکې کار هم کوو، دوایي هم استعمالوو، نو هغه بیا ډېره زیاته سیوا شي. تاسو له پکار دا دي چې حرام هم ورسره کوئ، بیډ ریسټ چې کوم دی څونه کولی شئ همدا کوئ، او د خپل صحت خیال ساتئ. او د نن سبا چې کوم دی ډېره زیاته په دې ورځو کې په یخنۍ کې اکثر له دا ډینګي ډېره زیاته لګي، او په هر کال کې چې کوم دی هر سړی پکې مبتلا وي. تاسو د اوبو چې کوم دی ډېر خیال ساتئ، صفا اوبه څښئ، که چېرته اوبه چېرته ولاړې وي نو د هغې استعمال مه کوئ. او کمې اوبه هم چې تاسو استعمالوئ په هغې باندې سر کړئ، تاسو به د دې نه بیا بچ استئ. چېرته زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو زمونږ چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ، فالو کړئ، شیر کړئ. تھینک یو.